مونږ په تیر کلاس کې وکتل چې فایل به اوپن کوو څنګه، بیا به رایټینګ څنګه کوو. نو مونږ نیم یو لیست اخیستی او د هغې نه مونږ د یوزر نه نیمز اخیستل او مونږ هغې لیست ته نیمز ایډ کول. بیا هغه نیمز مونږ غوښتل چې مونږ په یو فایل کې سټور کړو چې هغې نوم دی names.txt. اوس دا فایل د ا مطلب دا چې مونږ اپینډ کوو چې صرف مونږ ډبلیو لیکو، دا به صرف رایټینګ کوو، یعنی هغه به اوور رایټ کوو چې کومه زړه ډیټا دی کې وه. د ا سره اپینډ دې ته بیا فایل ورسره هغې اینډ ته ایډ کولو. نو دا مونږ په دې اوپن او کلوز کنیکشن باندې وکړو. خو مونږ بیا بل وکته چې مونږ سره اسانه طریقه بیا دا ده چې مونږ ود ولیکو، نو مونږ ته د کلوز کولو ضرورت نشته. ود اوپن او مغه سینټیکس ته چې names.txt اپینډ ایز مطلب که دا ډیټا راشي نو چرته به ځي، دا به یو فایل چې کوم ویریبل دی هلته به راشي. فایل ډاټ رایټ څه کوي، دا یو رایټ میتھډ دی چې هغه د فایل کې چې کومه ډیټا وي د ویریبل کې هغه ولیکي څه ته. مونږ څنګه انداز کې لیکله چې یو اف سټرنګ مو اخیستو، پکې چې کوم نیم و هغه نیم مونږه د بیک سلیش ان سره ایډ کوو چې کوم ریزلټ مونږ سره دلته داسې راغلی و. بیا مونږ وکتل چې مونږ کله فایل ریډ کول غواړو، صرف یې ریډ کوو، یعنی د names.txt فایل دی ما سره چې په دې کې څه ډیټا ده، زه دا غوښتل غواړم. نو بیا مونږ څه وکړل چې مونږ ود اوپن یوز کو ایز فایل او نه دا خو نه دی، سوري دا یو دی، خو دلته مونږ آر یوز کو. دا آر مطلب ریډ اونلی دی. که زه آر نم ورکومه نو دا بای ډیفالت د ویلیو آر وي. که زه دا سپیسیفای کوم نه دلته، نو بای ډیفالت دلته آر وي، یعنی دی صرف ریډینګ کوي. نو مونږ که دا فایل رن کو، دی به وګوري چې names.txt فایل شته، که وي هغه اگزیسټ کوي، نو به راواخلي یو ویریبل فایل ته به یې راواچوي. بیا مونږ پرنټ کوو چې فایل ډاټ ریډ لاینز. مونږ دا ویلو چې صرف که ریډینګ کوو فایل ډاټ ریډ، دی به هغې کې ټیکسټ کې چې فایل کې چې څومره ډیټا وي دی به هغه مونږ ته شو کی. فایل ډاټ ریډ کې دا وښودل. خو که مونږ صرف فایل ډاټ ریډ لاینز کول غواړو چې لاین بای لاین مونږ ریډینګ کوو، نو چې په ډومبي لاین کې څه دي، بیا بل لاین کې څه دي، مونږ دا کوو. دا به مونږ له ایز ا لیست یو راکوي. که زه پروګرام رن کم نو اوس تاسو کتی شئ چې ما سره چې څومره ډیټا وه هغه د ایز اټ از راواخسته، فچ کړه، ریټرن کړه او ایز ا لیست یې ریټرن کړه چې یو په یو لاین کې څه دي، په بل لاین کې بیا څه دي، په دریم څلورم پنځم. نو بیک سلیش ان څه مطلب شو چې هغه مونږ ورکړی وو چې نیو لاین ته به ځي. نو دا مونږ سره د دې خبره وه ریډ لاینز دغه شان دی. اوس که مونږ دا لاینز دې نه ویستل غواړو نو بیا به مونږ څه کوو چې مونږ به دا اول به یو ویریبل ته اچو چې د هغې فار ایگزامپل ایله زه نوم ورکوم لاینز از ایکول ټو، نو دا به څه وکړي، لاین به ریډ کړي او دې ته به واړي، یعنی دا لاینز اوس یو لیست دی. ټیک شو. که زه پرنټ او ټایپ ورکم لاینز، نو اوس به تاسو ډیبګینګ دپاره کتلی شئ چې دا لاین مونږ سره کم قسم ټایپ دی. دا وګورئ کلاس لیست، یعنی د ریډ لاین څه کوي، دا ایز ا لیست ریټرن کوي څه چې په هغې کې وي. نو دا خو مونږ ته پته ولګېده چې دا ایز ا لیست راغی. نو مونږ ته لیست نه چې کله بیا ډیټا ریډ کوو نو هغه مونږ مخکې ویلي چې مونږ لوپس یوز کوو، فار لوپ یوز کوو. فار ایگزامپل فار لاین ان لاینز، ما سره دلته کې د لیست نوم لاینز دی او چې یوه لاین ترې راوالي نو به لاین وي. صحیح شو. فار لاین ان لاینز، نو زه بیا پرنټ کوم. اوس که زه بیا پرنټ کم صرف لاین او زه پروګرام رن کم، نو ده اوس څه چلو کو، صد او ډبل ځله سوري یو ځلې انټر هم راوچت که ټوله ډیټا. دا انټر یې کوم ځای نه راوچت که ځکه چې دې کې مونږ وختي وکتل چې بیک سلیش ان په ذریعه دې هغه لاین چې کله ریډ کړي نو دې ایز ا پایتون فنکشن یا دا واخلي او نیو لاین ته راشي. نو مونږ به بیا څه چل کوو چې مونږ ته یې غواړو چې دا زیاتي انټر چې کوم دي دا به ختم شي. نو مونږ سره طریقې دوه کیدی شي، خو هغه یو مونږ نه ده ویلې، هغه دا چې پرنټ سره مونږه اینډ لاین چې کوم یوز کړی، اینډ چې کوم دی دا به مونږ څه کوو، دا د یو کله چې پرنټ فنکشن ته مونږ وګورو نو دا بای ډیفالت د ته ویلیوز ورکړي شوي په هغې کې بیک سلیش ان وي. خو که هغه مونږه اوور رایډ کو
ما خیال دلته سینټیکس ما لږ غلط ورکو. سوري اینډ دی که څه زه ګورم چې کوم. دلته ما لږ اوکې صحیح شو. نو اینډ څه شو په اخره کې د نیو لاین ایډ نه کو. پرنٹ فنکشن بای ډیفالت څه کوي کله چې مونږ پرنٹ فنکشن یوز کوو نو دی اتوماتیکلی یو نیو لاین ایډ کوي بل سچ کم دی په نیو لاین کې پرنٹ کوي. خو د اوس دلته کې مونږ څه وکړو هغه مونږ اوور رایډ کو. هغه بای ډیفالت چې کوم ویلیو هغه بیک سلیش په ځای مونږ صرف یو امټي سټرینګ ورکو. نو د هغې په وجه د صرف د دې نه چې کوم بیک سلیش ان هغه روچت که خو د پرنٹ فنکشن خپل هغه روچت نه کو. نو موږ سره یو دا طریقه ده. خو یو بله طریقه که زه بای ډیفالت دا نه کول غواړم زه پرنٹ فنکشن کې ګوتې وهل نه غواړم نو زه به څه وکړم زه به بیا دا کوم ډیټا چې راشي زه د دې نه زه یو آر سټریپ زه یوز کوم. آر سټریپ څه کوي دا چې کومه سټرینګ راغلی د هغې نه امټي سپیسز مخکې وروستو چې هغه ډیلیټ کوي. یعنی که زوړ مونږ سره کوم دغه ډیټا وه دا په دې کې مونږ سره دا ایکسټرا نیو لاین و ایکسټرا لاین و پکې. نو د دې ختمولو لپاره زه څه وکړم په دې لاین باندې ډاټ سټریپ زه یوز کوم او بیا ګورم او آر سټریپ دواړه تقریبا یو کار کوي. چې کله مونږ ډیټا لیږو را لیږو خاص طور پر آی پی آی کې تاسو پیژنئ نو مونږ ډیټا ایز ا جیسن لیږو. جیسن اوس څه شی دی نو تاسو پایتون ډکشنري چې څنګه ده داسې د جیسن هم کار کوي. دا خو مونږه یو ډایرکټ په ډایرکټ کنټینټ لیږو سټرینګز لیږل. اوس که مونږه یو جیسن فایل لیږو نو هغه بیا څنګه کوو. د هغې لپاره بیا داسې طریقه ده چې مونږ به اول یو ډیکلیر کو. فار ایگزامپل کنټینټ ما سره د یو کنټینټ کې یو ډکشنري ده هغه دی فار ایگزامپل نیم دی او د نیم ویلیو څه ده 100 دی. دغه شانتې که زه بیا رول نمبر واخلم ټیک شو. مونږه ډکشنري همداسې ویلې چې دا به یو کی او ویلیو پیرز کی. د هغې کی او د هغې ویلیو به څه وي فار ایگزامپل 12 رول نمبر دی. اوس چې کله زه دا ډیټا ورلیږم دا اوس ایز ا سټرینګ نه دی. هلته نه مونږه لیست که څه چل کړو مونږه لیست واغسته بیا هم د هغه لیست نه یو په یو ډیټا چې کوم ده هغه روچته کړه ټیک شو او مو دلته کې ور انټر کړه. خو اوس زه څه چل کوم زه یو ډکشنري دلته کوم. نو د دې لپاره به بیا زه څه کوم اومقه طریقه ده صرف یو څو دغه به بدل شي. هغه څنګه چې with open او اوس به زه names.txt په ځای یو بل فایل فار ایگزامپل د هغې نوم دی contents.txt ټیک شو او زه به ا اپینډ کوم. اپینډ مطلب چې اینډ ته به دا کوي چې هغه اوور رایټ کوي نه که بیا دا تپوس وشي. او ایز ا فایل که نه نو فایل به دی دا واخلي. اوس دا ډکشنري به زه خامخا زه څه کوم زه به یې فایل ډاټ رایټ په ذریعه رایټ کوم. خو دلته کې زه ډایرکټ کنټینټ چې اخلم نو ما سره به د ایز ا ډکشنري کوي. نو زه به دا ډومبي سټرینګ ته کنورټ کوم او سټرینګ ته کنورټ کولو مطلب اس ټي آر به واخلو ټیک شو. ټایپ کنورژن زه کوم دلته ډایرکټ او داسې به وکړم. اوس چې دا پروګرام رن کم نو اول به دی وګوري چې دا contents.txt فایل شته که نشته ټیک شو. دا اوس رن شو که نه وي نو دی به کرییټ کی. اوس به دلته وګورم دې ځای کې ما سره دا د شته دی contents.txt زه کولاو کم نو اوس ما ولیدل چې دا نیم اسد رول نمبر د واغشته خو دا ایز ا سټرینګ دی دا ایز ا جیسن نه دی. اوس په دې کې فرق څه دی په دې کې او په جیسن کې فرق دا دی چې سټرینګ صرف سنگل کوټس یوز کوي دا ټیک شو او جیسن چې کوم دی هغه ډبل کوټس یوز کوي. نو که دا ډیټا مونږ سند کو نو هغه به هلته کې ایشو مسله به پیدا کوي. بل پروګرام به ریډ کوي په هغه د جیسن په فارمیټ کې او هغه ایز سټرینګ تللی دی نو دا مسله کوي. نو د دې لپاره بیا پایتون څه کوي پایتون یو لایبرری یوز کوي او هغه څه ده
زه به دا کمنټ کم. لایبرری دا ده چې امپورټ جیسون یو لایبرری ده. دا لایبرری به اوس مونږ یوز کوم. دا ډیټا سیم چې څه دا دي دا سیس به کوو. دلته کې زه بیا کاپي کوم او ما سره ډیټا فار ایگزامپل هم دا ده. دلته به خیر زه نوم بیا چینج کم چې مونږ بیا وکتی شو. دا د اے پی آیز د پاره ریکمنډډ دی چې مونږ به جیسون امپورټ کو. د دې په ذریعه به مونږ دا ډیټا لیږو. نو څه به کوو چې with open ټیک شو او د اوپن سره دلته بر فایل نیم زه ورکم د contents.txt په ځای زه فار ایگزامپل cont ورکوم. ټیک شو cont.txt فایل ټیک شو او په دې کې به زه بیا append کما as فایل به دا ریډ کی. خو دلته چې زه اوس کوم نو فایل ډاټ رایټ سره به زه څه کوم زه به دلته کې کانټنټ چې کوم دی دا به زه وراشوم. خو سټرینګ ته کنورټ کولو په ځای به زه څه وکړم زه به د جیسون لایبرری نه یو فنکشن یوز کم جیسون ډاټ ډمپس. ډمپس به څه چل کوي چې دا ویلیو به راواخلي او هغه به دې ته ورواچي. ټیک شو. نو دغه شانتې به دا د جیسون لایبرری مونږ یوز کړه او د هغې کې مونږ سره یو میتھډ دی یو فنکشن دی چې هغې ډمپس نوم دی. نو دې کانټنټ کې چې څه به وي هغه به واخلي او هغه به ایز ا جیسون چې کوم دی دغه فایل کې cont.txt کې سټور کی. زه چې دا فایل رن کم او کله دې ما سره ایگزیکوټ 0 شو یعنی او شو نو دلته ما سره cont.txt زه کولو کم. نو اوس که تاسو وګورئ نو دا نیم چې کوم دی کې ډبل کوټس دي دغه شانتې دا هم ډبل کوټس راغلي. خو په contents.txt کې دا سنگل کوټیشن راغلي دي. صرف دغومره فرق دی سنگل کوټ او د ډبل کوټ لږ شان فرق دی. خو دا ډېر لوی ایشو کریټ کوي. نو ریکمنډډ طریقه دا ده چې مونږ دا د جیسون میتھډ په ذریعه باندې دا مونږه کنورټ کو. فایل ډاټ رایټ همغه د پایتون یوز کیږي خو ایکسټرا پکې سره د جیسون ډاټ ډمپس دا راغی. نو د دې سره مونږ دا فایل په دې طریقه سره مونږ ته جیسون فایل ډمپ کولم شو. اوس په دې کې مونږه چې څه پریښدي په پایتون کې یو څو څیزونه نور چې هغه مونږه ویلو چې فنکشنز مونږ ویلو او په فنکشنز کې مونږه پیرامیټرز ویلو چې یو یا دوه مونږه کړو. خو که مونږ سره یو داسې کیس راشي فار ایگزامپل مونږه یو سم کول غواړو. ټیک شو. ډیفینیشن سم ما ورکه یا دلته ایډ می ورکه. ټیک شو چې نوم کنفیوژن بیا نه راځي ځکه چې آلریډي سم یو ډیفینیشن یو فنکشن شته په پایتون کې. مونږ دا ویلو چې ایکس او وای چې راشي ټیک شو نو مونږ وایو چې ته څه کا ریټرن کا سم کا د ایکس او وای سم چې دی ریټرن کا. اوس که مونږ دا یوز کوو پرنټ فنکشن زه یوز کوم او دلته ایډ 1 2 ما وکړه زه دا پروګرام رن کوم. int object is not iterable څه چلو شو څه ځای کې غلطي رااله لاین 43 ښه integer type error پکې شوی دی. type error څه دی xy خو ټیک دا راغی دلته بیا څه مسله رااله که زه دا دغه کوم چې x پلس y ریټرن کم او بیا رن کم اوس ما ته ریزلټ دی 3 راکوي. ټیک شو دا خبره دا صحیح دی. خو که اوس ښه دا سم چې کوم دی صحیح شو. ټیک شو سم چې دی دا آرګومنټ اخلي چې څومره وي خو با سپیسیفیکلی مونږه دغسې ورته نشو کولی چې کومه ټیک شو څه ایشو مونږ سره راځي. نو زه څه چل وکړم زه ما سره که داسې یو کیس راشي چې اوس یو کالکولیټر دی فار ایگزامپل یو کس د 1 او 2 په ځای دلته کې 3 ویلیوز ورکي
نو بیا به زه دلته کوم چې یو درېیمه ویلیو فار اگزامپل زی راشي، بیا به زه هغه دلته راځم پلس زی داسې به کوم. نو د دې لپاره مونږه چې مونږ ته پته نه لګي چې دا به څومره آرګومنټس اخلي، نو مونږ څه وکړو، مونږ یو فنکشن ډیفاین کړو، خو د هغې فنکشن سره مونږه ملټیپل آرګومنټس چې هغې ته مونږه سټیرک آرګز وایو په پایتان کې. سټیرک آرګ څه کوي؟ د سټیرک مطلب دا دی، د دې سټار مطلب دا دی چې دا ملټیپل ویلیوز به اخلي، آرګومنټس به دا ملټیپل اخلي. پیرامیټر او آرګومنټ کې فرق دا دی چې پیرامیټر چې کله مونږ ډیفاین کوو فنکشن په هغه وخت کې ورته مونږ پیرامیټر وایو، او چې کله مونږ فنکشن یوز کوو په هغه وخت کې مونږ ورته آرګومنټس وایو. نو یو فنکشن به زه ډیکلیئر کړم، د هغې طریقه دا ډي ایف ډیفینیشن، مطلب فنکشن ډیفینیشن دی. ډیف د فنکشن نوم به واخلم چې دې کیس کې هم ایډ دی، او په دې وخت کې زه ایکس وای ورته نه ویم بلکې زه ورته سټیرک آرګز ویم. سټیرک آرګز به څه کوي؟ ملټیپل ویلیوز چې څومره ورته مونږه که یو راشي یو به واخلي، که دوه راشي نو دوه آرګومنټس به والي، که درې وي نو درې به واخلي. ټیک شو؟ او زه به څه وکړم؟ ریټرن به کړم د هغې سم د څه شي د آرګومنټس، یعنې چې څومره آرګومنټس راشي د هغې به دی سم واخلي. اوس زه پرنټ کوم ایډ سره، او په ایډ کې زه فار اگزامپل صرف یوه ویلیو ورچوم. زه دا پروګرام رن کوم، نو د دې به ما څه وکړي؟ د 2 به صرف سم واخلي، یعنې صرف یوازې 2 به راشي، ته سره څه پلس کېږي نور نه. ټیک شو؟ خو که زه اوس د دې 2 په ځای زه ورپسې 2 ویلیوز واخلم، 2 او 3 واخلم، او زه دا رن کم، نو دې به ما سره ریزلټ 5 راکړي. صحیح دی؟ نو دا هم کار کوي. که زه بیا یو بل واخلم او دې ځله زه د دې په ځای یو 4 5 زه ملټیپل ویلیوز ورکم، او بیا زه دا رن کم، نو هم به دې رن کېږي او دا ټوټل به ما ته ښایي، سم به ښایي ما ته. وجه څه ده؟ وجه د سټیرک آرګز ده چې کله پایتان کې موږ سره دا سټیرک راشي او آرګز راشي، نو دا څه وکړي؟ دا انپیکینګ کوي یو قسم. دا انپیکینګ وکړي چې څومره ډیټا دلته د موږ پاس کړی دا ټوله راواخلي، او دلته کې هغه څومره ډیټا چې ده د هغه به دلته اساین کړي، نو دا سم به د هغې ریزلټ واپس ریټرن کړي او دې ته به راشي. نو کله چې موږ ملټیپل آرګومنټس یوز کول غواړو، نو موږ سټیرک آرګز ورکو. موږ کوارګز یا کیورډ آرګومنټس هم ویل دي. موږ یو پروګرام ویلو چې فار اگزامپل په هغې کې موږ سره دغه راځي چې نومونه فار اگزامپل راځي، مونږه ډیفینیشن کو او د هغې فنکشن نوم مونږ به داسې ووایو چې نیمز، نیم د فنکشن نوم دی، او دی مونږ سره څنګه چې مونږ ویلو چې name is equal to مونږ ورته by default ویلو چې world. ټیک شو؟ او په دې کې مونږ وایو print hello او سوري د string به داخلو hello او name. ټیک شو؟ نو دې ته کیورډ آرګومنټ وایي چې مونږ ولا مخکې نه هغه آرګومنټ له یو نوم ورکړی چې هغه نیم وي. اوس که زه دا فنکشن دلته کې نیمز کې ورکوم او زه دلته کې نیم کې پاس کوم خپل نوم، نو زه چې دا پرنټ کوم دا به فی الحال کمنټ کو، زه چې دا پرنټ کما نو دی به ما ته څه شو کی؟ هیلو او اسد به دی ما ته شو کی. ټیک شو؟ هیلو او نیم ما څه پاس کړل؟ اسد. خو که زه چې دلته اړو څه ویلیو پاس نه کم او هغه زه دا رن کما، نو د ما ته هیلو ورلد پرنټ کو، ځکه چې مخکې نه ما دته ویلیو اساین کړی ده. دا یو کیورډ آرګومنټ دی چې ما ورته ویلیو اساین کړل، خدا ما یو یوز کړی دی. ټیک شو؟ یعنی دی یو نیم آرګومنټ اخلي او هغه ته بای ډیفالت ما ویلیو ورکړی ده چې ورلد دی. نو که ما سره راشي دلته کې آرګومنټس کې څه وي خو ابه پرنټ کی، که نه وي نو بای ډیفالت چې کومه ویلیو ده ابه پرنټ کوي. خو کوس یو داسې کیس راشي زه دې کې ملټیپل ورکول غواړم چې ملټیپل ډیټا دی اخلي، نو زه به څه وکړم؟ زه به دلته صرف یو سټیرک ولګوم او دلته به کوارګز یوز کم.
د کوارکس مطلب KW آرګومنټس مغه آرګومنټس په شان کار کوي ملټیپل ویلیوز به د اخلي خو کیورډ آرګومنټس به اخلي ټیک شو او ریټرن کوي به هم بیا دا به ریټرن کوي هم کیورډ آرګومنټس ریټرن کوارکس څه چې دلته ما یوز کړی دی دا د پایتون دا طریقه ده چې سټریک کوارکس به کله یوز کو نو دی به بیا موږ سره کوارکس اخلي اوس که زه دا نیمز یوز کوم او په دې نیم کې څه نیم از ایکوال ټو ورکم او هغې ته زه خپل نوم ورکم اسد او یو بل نیم ورکم فار ایگزامپل هلو ټیک شو دا به زه لږ مخکې وروستو کوم کنټرول ایکس کنټرول وی ټیک شو دلته دا دوه ویلیو ما پاس کړل هلو او نیم ما دلته سپیسیفای کړي نه دي چې د هغې ویلیو نومونه به څه وي ما صرف سټریک کوارکس ورکړی دی دی به دا ریټرن کوي اوس که زه دا پروګرام رن کم okay keyword argument got names got an unexpected keyword argument hello او سوري یو غلطی دی دا صرف سټریک به دی به آرګومنټس دا کنسیډر کوي خو که زه دا ډبل سټریک کم نو دا اوس کیورډ آرګومنټس شو د کیورډ آرګومنټس دپاره باید مونږه ډبل سټریک ورکو د آرګومنټ دپاره به صرف سنګل سټریک ورکو ټیک شو ځکه دلته ما هیلو چې ما یوز کړم دا د ایز ا کیورډ واغسته ټیک شو کیورډ د آرګومنټ کیورډ یې واغشتو چې څه به دغه شانتې دا هم کیورډ دی نو او ما څه کول صرف سټریک دا ما وی چې دا صرف آرګومنټس دی نو خو ډبل سټریک مطلب دی اوس پوه شو چې دا کیورډ آرګومنټس دي اوس چې دا پایتون فایل رن کم سوري ما اوس دا پرنٹ کړی نه دی نو زه به دا پرنٹ کوم پرنٹ دا به زه پرنٹ کم اوس دی ما ته ښایي هلو نیم اسد ټیک شو هغه د ډکشنري یار څنګه چې خو دا څه وکړل دا ویلیوز د واغشتل کوارټس ته واچول او ریټرن یې کړ که زه دې کې یو بله ویلیو انټر کول غواړم نو هم کولی شم ځکه چې کیورډ آرګومنټس دي ما دلته صرف سپیسیفای کړي نه دي چې څو به اخلي مخکې پروګرام کې به موږ سپیسیفای کول چې دی به څو ویلیوز اخلي خو د سټریک یا د ډبل سټریک سره بیا مونږه نه سپیسیفای کوو نو دلته زه بل ویلیو هم ورکوم چې هغه ایج شي is equal to 28 ټیک شو اوس دا رن کم نو اوس به دا ویلیو هم ماته دی شو کی ټیک شو ایج 28 نو په دې طریقې سره هم مونږه ورډ آرګومنټس او کیورډ آرګومنټس یوز کوو په پایتون کې مونږ سره اوس یو بل فنکشنز هم دي چې هغې ته مونږ انونیمس فنکشنز وایو انونیمس فنکشن څه وي کله چې مونږه یو فنکشن یوز کوو خو هغې له مونږ نوم نه ورکوو هغه به یې صرف یو ځل یوز کوو نو دغې ته مونږ بیا انونیمس فنکشن وایو لکه دا ډیفینیشن او دې له خو مونږ نوم ورکړی دی چې نیمز دلته کې د دې نومو دغه شانتې ایډ د فنکشن نومو خو که مونږ یو فنکشن غواړو چې مونږ له صرف هغه کار وکړي مونږ هغې له نوم نه ورکوو یا بیا وروستو نور یې نه یوز کول غواړو نو د دې لپاره مونږه انونیمس فنکشن یوز کوو او هغه که په پایتون کې هغې ته وایي لیمډا فنکشنز یا انونیمس فنکشنز چې دي دا څه کوي نو د دې طریقه دا ده چې مونږ به ولیکو کیورډ لیمډا نو لیمډا پایتون ته وایي چې دا یو داسې فنکشن دی چې د هغې نوم نشته خو دا یو فنکشن دی او دا به اکزیکیوټ کول غواړي او د هغې سینټکس څه دی لیمډا به ولیکو ورپسې به چې دی څه ریټرن کوي سوري کوم آرګومنټس دی اخلي هغه آرګومنټ به ورکو فار ایگزامپل په دې کیس کې ایکس دی دی به ایکس یو ویلیو واخلي او د هغې به څه چلو کی چې د ایکس سټریک که زه وایم چې د هغې دی ډبل راشي سټریک 2 ټیک شو ښه زه دا پرنټ کول هم غواړم نو زه به څه چلو کوم دی به څه وکړي یو ویلیو ایکس به واخلي او ایکس ټیرک 2 اوس به هغې ته زه ویلیو څه ورسینډ کوم فار ایگزامپل دی کیس کې زه 3 ورکول غواړم اول خو دا پرنټ نه بهر کول غواړي
یا په دې طریقې زه کوم ورګه دی لزه یو فنکشن ما دا واخسته ټیک شو او دا زه یو ویریبل ته اساین کوم فار ایگزامپل ډبل یو ویریبل چې ته ما دا لیمډا فنکشن اساین ک او زه کله دا یوز کوم نو پرنٹ او ډبل به ورکم چې څه ویلیو ما ورکړه فار ایگزامپل 3 نو په دې کیس کې به دا 3 راشي او 2 سره به ملټیپلای شي 3 2 دا 6 به راشي ټیک شو نو هغه به 6 شي اوس که زه دلته 5 ورکم او زه بیا دا رن کم we never closed okay sorry the print function ها سره 10 راغی 5 څه شو ډبل شو 2 سره ملټیپلای شو دا غي ډبل شو نو دا مونږه لیمډا فنکشن یوز کو اوس لیمډا فنکشن مونږه ولې یوز کو دا چې کله مونږه یو ځل یوز کو په پروګرام کې د لپاره مونږه دا لیمډا فنکشن یوز کو او دا زیاتر په های آرډر فنکشن سره یوز کیږي نو اوس های آرډر فنکشن څه ته وایي نو هغه م ایکسپلین کو خو دا نمبر اف آرګومنټس چې څومره ته ورکول غواړي هغه کول شي خو ایکسپریشن به صحیح ایکسپریشن به صرف یو وي اوس ایکسپریشن څه دی ایکسپریشن دی پارت ته ایکسپریشن وي یعنی دې سره ته کول څه غواړي دې ته ایکسپریشن وي ټیک شو کاغه ته صرف پرنٹ کول غواړي چې مطلب صرف یو ایکسپریشن شي یو ته سره هر څه کوي کته پرنٹ کول غواړي کاغذ ته څه کیلکولیشن کول غواړي خو هغه صرف یو لاین کې کیږي نو دا سه وخت کې بیا موږ صرف لیمډا فنکشن یوز کوو آرګومنټس کوم دلته x او y واخلو یا زبا یو بل فنکشن ډیکلیئر کوم چې پاره کې ما سره دی فار ایگزامپل لیمډا فنکشن دی x او y دی واخلی ټیک شو او هغه x او y یو بل سره پلس کی ټیک شو او دې ته زه اړو اډ نوم ورکم ویریبل کې دا ز سٹور کم نو زه سو کم د اډ د ویریبل نوم واخلم او دلته زه به اوس ور کوم د به دوه آرګومنټس اخلي x او y په دې کیس کې زه ور کوم 5 او 10 ټیک شو او زه دا پرنٹ کم چې د دې ویلیو سره له هغه هم زه پرنٹ کوم نو 5 او 10 څه شو 15 مال دا ریزلټ راکو نو دا لیمډا فنکشن مونږه چې څو کزه درې اخلم نو زه وته درې هم ورکولی شم y z او دلته به څو کم x plus y او بیا plus z ټیک شو دلته څو کم یو بل ویلیو ورکوم چې نه کیس کې 20 دا زه دا رن کوم نو ما سره به د 35 ریزلټ راشي ټیک شو دا سه مونږ کولی شو یعنی ایکسپریشن مونږ چې څومره غواړو ورکولی شو خو سوري آرګومنټس مونږ چې څومره غواړو ورکولی شو خو ایکسپریشن به سنگل وي یو به وي ټیک شو ان د یو لاین اف کوډ کې به ته هغه سره غونډه اوس مونږ های آرډر فنکشن خبرو کړه مونږ چې لیمډا فنکشن های آرډر فنکشن سره یوز کیږي او هغه های آرډر فنکشن میپ ته فلټر دی او داسې نور هم دی خو اول ګورو چې های آرډر فنکشنز وایي څه نو های آرډر فنکشنز چې دا کله یو فنکشن از ان آرګومنټ اخلي نو دغه وخت کې مونږ دته مونږه های آرډر فنکشن وایو فار ایگزامپل ما سره یو فنکشن دی چې دا غي نوم دی اپلای اپریشن ټیک شو او هغه به اخلي یو فنکشن به از ا ویریبل اخلي او سوري از ان آرګومنټ به فنکشن اخلي او بیا به داغه یو دوه آرګومنټس ویلیوز اخلي ټیک شو او ریټرن کوي بس هغه فنکشن به ریټرن کوي او داغه چې څه ویلیوز وي هغه به وکي نو د پایتون کې دا سنټیکس یوز کیږي چې سو کې فنکشن به ریټرن کوي ها اوس ما سره مونږ دا و چې های آرډر فنکشن دی چې هغه یو فنکشن از ان آرګومنټ اخلي یا پر ریزلټ کې هغه ته یو بل یو فنکشن ورکړي کیږي یعنی دا که مونږ ګور دا یو فنکشن کال کیږي ټیک شو د دې ریزلټ به هم الته یو فنکشن زی مونږ سره اډ چې کوم او مونږ وایو چې a او b پر a او b دی او دلته چې کله دا راشي نو مونږ وایو چې a plus b به ته ریټرن کې چې څه ویلیو راشي
دغه شانتي که یو بل فنکشن دی هغې نوم دی ملټیپلای، هغه هم دوه آرګومنټس اخلي A او B او هغه به ریټرن کوي A ملټیپلای B. ټیک شو. اوس زه څه وکړم، دا به څنګه یوز کوم، دلته به زه یوز کوم دا یو فنکشن به دا یوز کوم او دا فنکشن به as an argument دیتا پاس کوم. ټیک شو. او هغه ویلیو زه پرنټ کولم غواړم، نو زه کوم اپلای اپریشن چې ما سره کوم فنکشن دی دا یو دا زه کال کوم او په دې کې دننه زه ورته د یو فنکشن نوم اخلم. ما دې بس یو لومبې به دې څه اخلي، یو as an argument به دې یو فنکشن اخلي. دا هغه فنکشن ما سره دلته ډیکلیر دی چې د هغې نوم دی add کاما. اوس x او y دی، نو زه به ویلیوز یو 2 ورکم، بله فار ایگزامپل 5 ورکوم. اوس چې زه دا رن کم، یو خو دا ختمول غواړي زوړ، نو د ماته ریزلټ راکه 7. که دا سینټکس ته زه وګورم دا بیخي بدل دی څه چې مونږه کول. ټیک شو. یو فنکشن کې ما دننه د بل فنکشن نیم ورکه او بیا مې ورسره د هغې ویلیوز ور پاس کړل. څه به وشي کله چې دا کالینګ کېږي، نو اپلای اپریشن ته به دې لاړ شي، دې فنکشن ته به راشي او به ګوري چې فرسټ آرګومنټ څه دی، ما دلته ایډ ورکړی دی، هغه به دی یو فنکشن چې څه ایډ او ورپسې کومه ویلیوز دی 2 او 5 دی، نو دواړه به دې واخلي دلته ایز ا فنکشن به دا ریټرن کړي، د دې ریزلټ به څه شي، به ریټرن شي. نو دا دلته کال شو، دا دلته فنکشن ته به دلته ایډ راشي او ایکس ویلیو چې 2 5 به راشي. نو بیا به وګوري چې دلته یو بل فنکشن شته ایډ کنه، که وي نو دلته به راشي او بیا به دا فنکشن رن شي او د هغې ریزلټ به موږ ته دلته په سکرین شو شي. نو دې ته های آرډر فنکشن ویل کېږي چې کله په یو فنکشن کې دننه د یو بل فنکشن ایز ان آرګومنټ اخلي او د هغې ریزلټ ایز ا فنکشن ریټرن کوي، دې ته های آرډر فنکشن ویل کېږي. نو دا مونږه د میپ فنکشن سره یوز کو او د فلټر فنکشن سره یوز کو. زیاتر مونږ دا د ډیټا ساينس په ساينس کې دا یوز کو، دا دواړه میپ او فلټر. کله مونږ ګورو مونږ سره یو لیست دی a is equal to 1 2 3 سوري ټیک شو، او مونږ سره یو بل لیست دی چې 4 5 6، خو مونږه غواړو چې مونږ په دې د دې دا دواړه خپلو کې پلس کو، بیا دا دواړه خپلو کې پلس کو، بیا دا دواړه خپلو کې پلس کو. نو په داسې کیس کې به بیا مونږ څه کوو، نو بیا به مونږ داسې وخت کې مونږ لیمډا فنکشنز یوز کوو. مونږ به واخلو لیمډا او د دې نه به څه به وشي چې کومه ویلیو راغلي، ټیک دی، ایکس او وای، هغه مونږ وایو چې ایکس پلس وای به شي. خو دا به څه وکړو، دا به مونږ میپ فنکشن کې وربند کو. ټیک شو. نو دا به دا واخلي. اوس که زه پرنټ کوم دا دی ویلیوز او زه رن کوم، lambda must have at least 2 arguments. okay sorry دا د lambda خو واغشته، خو اوس زه کومه سره دا خو ما اونکه دا په ریزلټ کې د خو lambda واغسته، خو زه په څه باندې کومه، نو هغه ته ډیفاین کول خو اول دا زوړ کول غواړي، کمنټ کول غواړي. ټیک شو، دا کمنټ شو. اوس راځم دی ته، نو دا لیمډا سوري میپ فنکشن څه کوي، دوه آرګومنټس اخلي څنګه چې ما ته وې، خو دلته مونږه دا بریکټ دی کې ورکړی دی، نو د میپ دننه صرف دا یو راغلی دی. نو ځکه دلته څه وکړم، زه به دننه دا ورکم چې A او B او بریکټ به دلته بند کړم. خو زه دا میپ چې څه ریزلټ راکړي، زه وایم چې زه دا کنورټ کړم یو لیست ته. ټیک شو، دا هم لیست دی، دا هم لیست دی، نو زه به دا هم لیست ته کنورټ کوم او زه به اوس دا پرنټ کوم. نو اوس چې زه دا رن کم پروګرام، نو اوس دا څه چلو کو، میپ فنکشن څه چلو شو چې 1 او 4 یې واخسته A او B. ټیک شو، د A نه یو را واغشته، د B نه را واغشته. خو زه به سره کوم څه
نو د مونږ ورته فنکشن دلته ډیفاین کړل دی چې x او y چې کومه ویلیو ده د a کم x ویلیو ده د y کومه سوري دا b y ویلیو ده دا دواړه سو کا مونږ وایو چې x پلس y دا خپلو کې پلس کا او دا غي رزلټ ماته په میپ فنکشن کې راکا چې سوي نو دی بس څومره اټریبل وی دا ټول د ټول باندې دا اپلای کی خو اخر کې ته بیا ویم چې دا اوس از ا لیست راکا چې ستا ډیټا ریټرن کړي دا هغه یو لیست کې واچوا نو د ماته از ا لیست دا دلته شو کی کچره زه دا سټرینګ کم او وی ګورم چې آیا دا کار کوي کنه نه د کارونه کو د مغه آبجیکټ ریټرن کو صحیح دی نو لیست به واپس زه ورکم ټیک شو 579 دا خو زه پلس کوم که زه دا ملټیپلای کوم وسره نو زه کولی شم صرف دې ځای کې چینج کوم ځکه چې زه دا فنکشن بل ځای نه یوز کوم بدالم زه وایم چې دې سره دا کار وشي د دې لپاره زه دا فنکشن یا انونیمس فنکشن یوز کوم چې څه کېږي صرف دلته دی وشي په بل ځای کې زما نه دی پکار که زه فنکشن ډیفاین کوم نو هغسې هم زه کولی شم او بیا زه دلته کال کوم خو زه پروګرام پکاري چې وړوکي نه وړوکي شي او زما کار وشي نو پایتون کې دا پایتون کویل چې دا لامدا فنکشن دوی انټروډیوس کړی دی د سره کوډ کم شي او زی سپیس کله چې ډیر غټ پروګرام شي نو هغه وخت کې دا افیشنسي پکاري او زی سپیس نیول کم پکاري نو زه بیا رن کوم ټیک شو اوس دې وخت کې د څه چلو کو د ملټیپلیکیشن وکړو د a نه 1 راوغشته ایز x د b نه 4 راوغسته ایز y او هغه خپل کې ملټیپلای کو 1 ملټیپلای 4 نو 4 راغی دا چې 2 ملټیپلای 5 10 راغی 3 ملټیپلای 6 18 ویلیو رااله نو په داسې وخت کې مونږ بیا لامدا فنکشن یوز کوو که زه چېرته یو بل فنکشن واخلم چې د هغې نوم وي دا زه کمنټ کوم او د هغې زه نوم واخلم فار اگزامپل فروټس از ایکول ټو ما سره یو لیست دی چې په هغې کې لومبي اپل دی بنانا شي او چیری شي ټیک شو نو دا ټول سمال کې دي او زه غواړم چې دا زه اپر ته واړم نو زه به څه کوم زه به لومبي میپ فنکشن یوز کوم او په دې کې به زه یو لامدا فنکشن ورکم چې لامدا او دا به څه اخلي دا به ایز ا سټرینګ اخلي نو لکه زه نوم فار ایگزامپل یو فروټ ورکم او فروټ به څه چل کوي فروټ مونږ وایو چې دا فروټ ډاټ اپر شي سوري اپر ټیک شو فروټ ډاټ اپر راغی او بیا به زه کوم واپس به دا لیست ته کنورټ کوم او پرنٹ مې کا print list is not defined oh sorry print bracket में देखा चोली map must have at least بیا से चलो شو हमारा list में ने दे पास करे a list خو ته پاس کو کنه هغه سره د فروټس بیا هم دې ماته تقریبا څه ایرر راکړي زه ګورو نه اوس ټیک شو صحیح شو د څه چلو کو یو لیست یې واخسته او موږ په لامدا فنکشن سره بس دا کریټ کړي چې دا ټول اپر ته واړوه او دا غي ریزلټ مال راکا دا به دا اوریجنل لیست نه چینج کړي که زه صرف لیست چې کوم دی فروټس پرنٹ کم نو تاسو ګورئ دا برنې دا د دې میپ فنکشن او د لامدا کار دی او دا لاندې اوریجنل لیست دی په دې کې د چینجز نه کړل دا صرف دا غویلو راواغشل وغه اپر کیس ته واچول ټیک شو نو په دې طریقې سره موږ دا فنکشنز یوز کوو اوس په دې لامدا فنکشن کې موږ که از ایون او دغه چې کو اف ایلس په کنډیشنز پک یوز کوو نو موږ یوز کولی شو هغه به څنګه کوو چې زه یو لامدا فنکشن ډیکلیئر کوم هغه به x اخلي او x آرګومنټ به څه کوي هغه ګوري چې دا په 2 ډیویزبل دی که نه دی نو د ډیویزبل لپاره موږ څه کوو پرسنټ ساین یوز کوو ماډولس اپریټر او بیا به هغه ګورو
is equal to 0 چې دا 0 برابر دی که نه دی. اوس زه دا پرنټ کوم. ټیک شو. او په دې کې نه سوري همدغسې دغه به وکړو چې لږ تاسو ته سمپلیفای شي. دله زه یو نوم ورکوم از ایون، یو ویریبل مې واغسته، هغې ته دا فنکشن already اساین شو. اوس څه وکړم از ایون زه کال کوم از ایون، او په دې کې زه یو ډیټا ور واچوم چې 54. ټیک شو. زه دا پرنټ کوم، نه د ماته څه وکړل ټرو یې راکړه. ریزلټ څه دی؟ ټرو دی، ځکه چې دا ویلیو ټرو کیږي. ټیک شو. ښه اوس که زه دلته کې 51 ورکم او زه بیا دا چک کوم، نو دا ما سره د کنډیشن فالس راغی. نو د دې لپاره مونږ لیمډا فنکشن داسې هم یوز کولی شو. ښه دې کې زه که پرنټ فنکشن یوز کول غواړم، ټیک شو، نو بیا به زه څه چل وکړم، نو هغه زه داسې کولی شم چې څنګه مونږ ووایو چې آرګومنټس مونږ ملټیپل ورکولی شو، خو ایکسپریشن به صرف سنګل ورکوم. فار ایگزامپل ټیکسټ زه یو ویریبل اخلم او هغې ته زه یو لیمډا فنکشن کریټ کوم چې لیمډا ټیک شو ایکس څه به کوي چې مونږ وایو چې دا ایکس پرنټ کا بس چې سم راشي. ټیک شو. اوس که زه راشم ټیکسټ او زه یوز کما دلته کې چې هیلو دا پرنټ کوم او زه دا پروګرام رن کم، نو دا څه وکړل هیلو ماته راکړه. دا نن د کوم ځای نه راغی؟ ښه هیلو شو. ټیک شو. پرنټ ټیکسټ هیلو، او سوري دوه ځله ما پرنټ یوز کو، پرنټ دلته هم یوز شوی دی دلته هم یوز شوی دی. نو بیا به صرف او صرف زه دې ځای کې نه یوز کوم، بس صرف زه هغه فنکشن کال کوم، هغه ویریبل مې کال کو، هغه ته مې ویلیو اساین کړه او د هغې ریزلټ ما سره دلته هیلو کې راغی. نو پرنټ فنکشن بیا موږ دغه شانتي دې سره لیمډا سره یوز کولی شو. نو دا زموږ د نن ورځې لیکچر، او سبا به انشاءالله یا نیکسټ کلاس کې چې کله وي دې کې به موږ بیا اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ډسکس کوو.